जी बिल्कुल دا ټیم کې مونږ موجود یو په LRH هسپتال کې چې دلته کې زمونږ د یو مرګري دا ایشو چې تکړه وا چې دلته کې د زنانو الټراساوند کم دینو هغه یو میل کوي د دې خلاف دوی یو आवाज اوچت کا چې پاغي باندې پاسبان پوره اکشن واغشته د دې مشران دلته کې مونږ سره موجود دي مونږ انتظامی سره دلته کې دوی ملاقات وشو او انتظامی سره دوی ډیلینګ وشو نای حواله سره به مونږ مختلف د خپل مشران شکریا مدا کوو او سره خبرې اترې کو الرحمن الرحیم ټول ناول خو زستاسو د چینلو د میډیا والا د پرنټ او الکترونیک میډیا والا مشکوري ما او دا غینه پس بیا زموږ د خپل لوکل د زموږ چې لاین انفورسمنت ادارو والا د دې مشکوري مزه او سپیشلی زموږ د کابلې پولیس سټیشن عمله چې سمرا د SO سیب د DSP سیب د دوی او بیا د دې د سکیورټي چې کوم زموږ د مرګري اهلکاران دي د دې مشکوري ما او بیا د هسپتال د عملي چې کوم په دې کې ډیر سینیئر کسان دي د غوي سپیشلی د ډایریکټر هیلث صاحب چې کوم د هسپتال ډایریکټر دی دا غي مشکوري ما هغه سره زموږ ډیر خپل انداز سره خبرو شولې او چې کوم جنون مسلې وي زموږ پرابلمز او کیسې وي هغه په غور سره وریدلې او دا غي د سلف کولو هغه 100% مت یقین دهانی راکړه چې باغی کې خو یو د فیمیل د پاره میل ډاکټر الټراساوند دا چې دا بالکل نه دا بالکل غیر اخلاقی او غیر شرعي او غیر قانوني کار دی نو دا بالکل د سرم نه او دا چم چې د څوک دا به موږ به سره د نوکران نمبر خاص کو موږ جواب دیو د دې خبره یو دا خبره ادیو چې ټیک شول دا د کارت په حواله سره د غفلت په حواله سره د ایټیټیوډ په حواله سره د بیهیویر په حواله سره د سکیورټي والو د طرف نه د دې سره چې کوم کې شي د پاغي باندې مکمل یقین دهانی مونږ تراکړه چې ان شاء الله دا بالکل ټیک ټاک یو تاسو چې کوم ځکه بیا د دې نه پسته وایلیشن ښکار شي نو هغه تاسو فورن مونږ ته په موقع باندې کمپلینټ کوي په موقع باندې دا کس خلاف کاروایی کیږي هغه به چې کوم دی هغه د سزا ملاويږي نو موږ په تور ټول مرګري د پاسبان پاکستان ارګنایزیشن دغه زمونږ د پریس او الکترونیک بازار چې کوم زمونږ صدور صاحبان دي زمونږ ظفر خټک صاحب د دې شهزاد بھائی زمونږ سره او حاجی علیم صاحب د دوی او د ګڼ شمېر نور مرګرو او بیا زمونږ یو بل پاسبان مرګری زمونږ عارف خان هغې هم مونږ مشکور یو چې هغې په دې ایشو باندې موږ سره سټینډ واخیستو د میدان ته ووتل او انشاءاللہ العزیز خواتین کے لیے خاتون کا الٹراساؤنڈ حوالے سے انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا یا ڈسپلن کے حوالے سے سیکورٹی کے حوالے سے مس بیہیویئر کے حوالے سے ان ساری باتوں کو انہوں نے ہماری جتنی بھی تھی جائز قرار دیا سوائے اس کے انہوں نے اپیل کی کہ بھئی ہسپتال کے حالات ویسے بھی وہ ہے خراب ہے کہ 50 روپے کا ہم نے وہ کیا جس پر ہم لوگوں نے آپس میں سوچ بچار کا وہ کر دیا لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ LRH پورے صوبے کا واحد ہاسپٹل ہے اس کی جانب ہمیں جب علم ہوا کہ بھئی یہاں کے سرکاری انتظامیہ مطلب ذمہ داران جو اس کے ہیں سرکار کے ہیں ان کی طرف سے بالکل مطلب وہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت کسی ٹائپ کی مطلب وہ نہیں ہو رہی ہے ایون تنخواہیں بھی بر وقت نہیں ملتی ہیں اس کے علاوہ دوائیوں کے لیے کچھ نہیں ہے 7 ارب روپے تقریباً جو ہے نا یہ لوگ خود مقروض ہے حکومت نے دینے ہیں بہتر یہ ہوگا کہ یہ پیسے سرکار فوری طور پر فراہم کرے کیونکہ LRH ایک تاریخی وہ ہے اور مین سٹی کے لیے ہے میں افسوس کا وہ کہوں گا کہ ہمارے جو سابقہ منسٹر صاحب تھے اسی حلقے سے تھے ان کو کم سے کم یہ وہ تھا چاہیے تھا کہ وہ جو ہے نا اس جانب توجہ دیں انشاءاللہ سول سوسائٹی کے عوام جو ہے نا LRH کے اس کے لیے آواز بلند کریں گے میڈیا سے بھی ہماری گزارش ہے کیونکہ LRH تاریخی ہاسپٹل ہے اور اس کی تاریخی حیثیت خراب ہونا پورے پشاور کے لیے لمحہ فکریہ ہے دا مسئلہ وا چې کم د انټراساوند په باره کې مسئله والته پیمیل نو هغه ورځ زمونږ یو دکاندار راغلی و هغه چې کتلی و حالت ډېر ګډوډ بیا موږ رالو مس سره کېناستلو خو هغه زمونږ یقیداني ونه کړله نو بیا موږ مشرانو ته پاسبان والا ته مو ویلې ظفر خټک صاحب ته مو ویلې د هغو په قیادت کې موږ دلته په 80 کسان رالو نو دلته دغه سره ډایرکټر سره کېناستلو هغه زمونږ یقینداني وکړله چې یاره انشاءالله چې دا څه کم کار دی دا به ستاسو ټیک شي او تاسو دغه مه کوئ او د پیسو لږ کمی دی سید کارت په باره کې دا خبرې وکړئ چې 9 ارب روپۍ زمونږ مرکز دغه دی قرضدار دی راکوي نه پڼ نشته نو په دې حال باندې به لږ ټایم لګي او دا نورې چې کومې مسلې دي دا به ستاسو حل شي
جی زه الټراساونډ دپاره خپله زه رالم زه الټراساونډ روم ته چې زه لاړم الټراساونډ روم کې ما ولیدله چې یو سړي زنانه ته الټراساونډ کولو نو هغه الټراساونډ چې د زنانه وکړو بیا زما نمبر رالی ما پام وکړلو ما ولیدل هغې کې الټراساونډ کې لیډیز نه وه نو ما په هغې باندې خبره وکړله ما ورته ویلې چې یاره دلته لیډیز نشته دی کم سے کم دلته لیډیز پکار ده هغې د بیا ویلې چې تاسو ایم ایس سره ملاو شئ یعنی 43 نمبر روم ته لاړ شئ هلته ایم ایس دی هغه سره ملاقات وکړئ موږ د صدر صاحب سره د بازار الکترونیک بازار صدر صاحب سره او نور د ټیم ملګرو سره موږ ایم ایس روم ته لاړو هغې ته چې ما خبره وړاندې کړله هغې ما ته په جواب کې وایي چې دا زنانه ستا څه وه ما ویل چې زنانه زما څه نه وه دا چې کوم دی نه شریعت مني نه عدالت مني دا زما لور وه زما بچی و زما خور وه زما مور وه دا زنانه نو هغه ماته ویلې ته د دې دپاره ته څه اواز اوچتې مې زه اوچتوم دا ټول دلته چې کوم دی زمونږ میندې خویندې دي دا به راځي دیو له به تاسو عزت ورکوئ یعنی د زنانه الټراساونډ به چې کوم دی زنانه کوي او د سړي الټراساونډ به چې کوم دی سړی کوي موږ په دې هکله باندې خبره وکړله او ماشاءالله په هغې باندې عوامو موږ سره ملګرتیا وکړله عوامو موږ سره په ایکشن واخیستلو په هغه خبره باندې هغې باندې موږ د مشر سره ملاقات وشلو مشر موږ مطمئنه کړلو ماشاءالله او د پاسبان ګروپ زه شکریا ادا کوم او د سکیورټي هم زه شکریا ادا کوم زیاتر پولیس والا ملګري هم زموږ سره په دې خبره کې ملګري دي چې ها موږ هم پښتانه یو دا هم زموږ آیا عزت دی چې زموږ د زنانو الټراساونډ یو سړی کوي دا په موږ هم ښه نه لګېږي زه د پولیس والا هم شکریا ادا کوم او د پاسبان ټیم هم شکریا ادا کوم جی تاسو شکریا ادا کوم ورپسې کاری مصاحب ګل پاسبان ګروپ چې موږ سره شانه بشانه ودرېده او هر سخت وخت کې خلکو سره ولاړ زمونږ خپل ټیم هم مضبوط دی خو چې هغه راسره سو نو څونه پې سوهاګه شو موږ د ډایرکټر صاحب ډېر نهایت مشکور یو چې موږ ته د ټوک وویل چې بالکل تم پښتون او موږ هم پښتانه یو چې سړی د ښځې الټراساونډ څنګه کولی شي پته خبره ده که نه او که یا ښځه یو د سړي کوي نو پروا نه کوي دا پوینټ نوٹ کوي بهرحال هغې موږ ته دا خبره بالکل اوپن کا کاری مصاحب ګل صاحب ته ما ته ظفر خټک صاحب ته کم مشران چې موږ درنه ناست یو هغې ته کیمرامین حسنین سره رینا ګل پیام خیبر پېښور